یو ګوجر او ګوجر پی خرڅون کې ګوجر هغه غریب سره سو پردي څاروي به غریب سرول او پی به یې غشتل او پی به یې خرڅول خود تړپ یې وپړه کي دقه چل به یې کو چې حاجیان به ټیشن ته تلل ورسره به غریب لاړ واپس به راغی حاجیان به چې ګاډي ته ریل ګاډي ته وختل ده به کرکڼې اوښکې د سترګو نه به یې دی واپس به راغی خدایه نو څوک کم ما سره خو د خپلو بچو د نفقې پیسې م الله نشته ما سره خو دومره کرۍ هم نشته چې د دې ټیشنه پورې پې راشم یا خدایه او دا ستا کور به څنګه یي الله دا مدینه منوره به څنګه یي الله او دا حج خلق څنګه کوي او دا عمرې څنګه کوي او دا بیت الله نه څنګه تاویږي پروردګاره دا ارمان به قبر ته وړم که څه به کېږي یو ځل ټیشن ته لاړ یاره وایي اسم نشته راشه خپل وس کوم یو قولي ته یې ووایي هغه چې کوم سامان خیجئ ریل ګاډي ته د خلکو یاره وایي ما خو لږ مهرباني وکړه کراچۍ ته ورسوه پیسې کم څه چل وکړه نو دا خپلې جامې راکې وا بچو مو کار څه کې خو هغه څه چل ولو کو کراچۍ ته ورسو راځه نه ته ښځه خبر او نه ته بچي خبر نه پیسې جیب کې شته نه جامې شته او نه بستره شته او نه بکس شته هېڅ هم نشته اجیانو سره به ناست و په لارې د اجیانو دا خدمت کو چې دا کم تلل چې هلته کوشو بندرګاه ته لاړ بندرګاه کې اوس خدای اوس به څه کوم هلته د اجیانو خدمت به کو زه پروردګاره که په دې راضي شي خو چې کوم بیړه به تله بحري ده به هلته دریاب په غاړه ودرېد په حاجي کیمپ کې و جړل به دغه دې لاړل لبیک به وایي اوسه دغه دې لاړل الله لا او زه دلته ناست یم نو د دې خلکو د مسلمان په مسلمان رحم راځي هلته چې کوم قلیګانو چې هغه سامانونه به یې جسته خېجول دا جانو هغوی ورته وي دا ته څه کې بس وي دا غال دی نو یاره وي موږ در یو چل کوو باقي که خپل انتظام کولی شي نو وی څه وی موږ به جامې درکو زموږ جامې او راځه دا سامان اوچت کو موږ به جسته ور وخېجو بیا موږ له خپلې جامې راکړي خو دا ده چې جده کې به څه کې هغه وی جده کې مې خدای مل دی خو تاسو مې ور وخېجوې جامې هغې ورکړې هغې به دا بکسونه په شا خېجول دیم پکې روان شو حجیانو سره سامان ور وخت پته یې ونه لګېد چې هلته ورسېد خپلې جامې واچولې هغه یو جوړه وه هغې ته خپل لباس جامې واپس کړې نو ځای خو یې نشته د غریب هلته خو هر څوک په خپل ځای کې ناستي کله یو له غسلخانه کې پټ وخت تېروه کله بل جي سره په کرسی وخت تېروه کله بل سره کله بل جدې ته ورسېد حجیانو ته یې وایي چې کله جده ښکاره شي ما ته ووایه وی ښه چې جدې ته ورسېد پایلټ اعلان وکړو کپتان د بحري جز کپتان چې جده را روانه ده مخامخ رڼاګانې د جدې دي ده ته یې ویله که دا جده را ورسېد اوس به څه کوي اوس خو چې کوشي چیکینګونه دي پاسپورټ به ګوري ویزه به ګوري خو داسې نه ده چې د بس نه کوشه او بستره په اوږه که او ځه دا چارصدر او دا تورنګ دی او دا پلان کې دی چې جده را نږدې شو بندرګاه ته جز ور ورسېد دا جز د بندرګاه نه لږ لرې ودرېږي دې نږدې نه شي ځکه د دې لاندې ویښ کې لږه درونی او لاندې پکې سامان پروت وي نو بیا د ځمکې سره لګي لږ لرې ودرېږي بیا په دې وړو جز کشتو کې دا اجیان بوزي غاړې ته یا ول خپل بندوبست کړي چې جس څنګه ودرېده بس دې د نر بچې بره د جس چت ته وخته او سمندر دریاب ته ور ودانګل الله وی دغه مې وسو ستا د بیت الله په طلب کې او په عشق کې مې دغه وسو پروردګاره ریل کې او بیا بحري جس ته مې ځان راورسو اوس مې تا ته ځان د روس پاره خوښه د خپله د که قبر ته رسې او که بیت الله ته مې رسې ساده دی که ساده دی تړپ لکې پروت دی یعنی په تا د حج فرض دی سلق بس خدای ته دلته عبادت کوه که نه نه ساده سړی دی تا ته مې ځان دروغ غورځو سار څه چې را سره کې چې څنګه دریاب ته ورټوپ کې خو د تورنګزو سین نه دی کنده نه ده خو سمندر دریاب دی د هغې خو د غر په شان چپې وي ما په خپله لیدلی دي
داسې د غر په شانتې او د سارو په شان یو چپه راځي او چې دې غاړې ته را رسېږي نو ختمېږي. د خدای شان ته ګوره، بس یو مضبوطه چپه پرې راله او دې داسې په یو جړق و چې دې غاړې ته یې ور ورسو. یو چپه او بله چپه یو 2 چپو و او غاړې ته یې ور وویشته او اوبې هم تېرې شوې وې د غریب، وجود یې نیم بېهوش و، غاړه کې لږ په قلار شو، قلار چې لږې طبیعت برابر شو، جامې هم لمدې دي چې څه ګوري چې د سمندر دریاب نه جنګلې دغلته تودي، د اوسپنې جنګلې دي. اوس په دې سره څه کوم؟ دروازې پکې شته خو هغې باندې خواجیان دي او د یو پاسپورټ ګوري، د یو ویزه ګوري. یا خدای اوس زه پس اوس څه وکړم؟ هلته پروت دی د خدای شان ته ګوره. دا چې کم دروازه باندې حاجیان ځي نو د دې نه ځان لږ لرې کوي چې دا پولیس والا مې سې نه چې وویني وري چې هلکه راځه که نه، ته ولې دغلته پروت دی؟ بیا خو ما سره پاسپورټ نشته، جیل کې به مې واچي. هغې نه لږ داسې ته هغه جنګلو سر ته یې ځان ورسو. اصل د جنګله ختمه نو سمندر لوی دریاب دی. خو به څه کوم؟ نو هلته دې ستړی وي پرېوتم، چې پرېوتمه نو اوس مخامخ کسان دي او غوا لشي، ښه مزېداره غټه غوا ده، په ارامۍ غولان دي د پیو ډکه ده، خو کسان په لش نه پوهېږي. یو یې د پیزوان نه راکاږي، بل لاندې کینی لتې م وایي غوا او ټوپونه م وایي، خو دوی ته پیالې په هم نشي ایستی. ګوجر وایي چې دا کا زما کار دی، هرمان چې زه اوس ورغلی که نه په تماشه کوه چې ده ته له څونه پی وباسم. ګوجر ورته نیغ ګوري او هغې دا غوا په مخ اخیستې او غوا کله یو خوا ټوپونه او کله بل خوا ټوپونه او لتې دي. هغې وایي چې خدای دې سره څوک و؟ نو ده ول اواز ورکړه، دی خو پښتون دی، پنجابی دی، خو عرب دی نه پوهېږي. ده ورته وایي چې ما دننه کې دې دله اوس لشم یو ساعت کې، دا زما قصب دی، اوس په اشارو ورته لګیا دی. دا غوا د چا وه؟ دا بنګله د چا وه؟ دا د دې ټیشن د دې جي کیم د ډایرکټر وه، دا دغه وه. او د ډایرکټر صاحب زوی ناجوړه دی او ډاکټر حکیم ورته ویلي چې دله بس صرف د غوا پی ورکوي، بل شی به نه خوري. هغه والا غریب غوا غشتی او خو په چل یې څوک پوهېدل. چې ده ورته اشارې وکړه هغوی ډایرکټر صاحب ته ویل را دننه کې وي، اندازه به یې وایلو که نه. ده ته یې هغه خپله کړکۍ خاص کولو کړه، را دننه یې که چې را دننه یې که اوس دی خو پرې پوهېده، ښه مزېدار یا خواشه دا غوا خواست تاسو بېځایه ستړې کړې ده، خو م یارولې ده. ده ورته ګیا میا بوتاوا او لاس کې خوراک ځان سره یې بلده کړه، لاس ماس یې پراخ که ورته کېناسته او بالټۍ یې ترې ښه مزېدار د پی ورته ډک وویست. نه غوا لته ووال او نه ښکرو وو او نه ټوپونه ووال. چې ډایرکټر صاحب پیو ته وکتل او د کرتب ته یې وکتل، که ته څه کوې؟ دا د غریب ټوله قصه کړې، بس وي غم مه کوه کښېنه دلته. وایي زه حج له تل غواړم، وایي بس ته په ارام کښېنه، حج به دې وشي، بېغمه کښېنه. بس اوس سارم وله د غوا نه ښه 15 کیلو پی وباسي او په ارامۍ غوا وه او ماښام هم وباسي. ډایرکټر خوشحاله دی، ښځه خوشحاله ده، دوی ته پی میلاویږي. او ډایرکټر بس خپله بنګلې ته یې ور دننه که او دی ورته دې مارو چې ډایرکټر صاحب زه خو دې غوا له نیم راغلی، زه خو حج له راغلی یم او څونه خوارۍ مې کړې دي. وایي لږ صبر کوه، لږ صبر کوه. حج چې خلاص شو، حج چې کم سړي ورته وایي جده راله او دغه رڼاګانې دي او د دریاب ته ټوپ کړی، هغه سړي وي بس دریاب ته سمندر ته لاړ مړه به دی، د دې دریاب نه چا پلار هم نشي ایستی، دی به مړي. هغه سړی وایي چې حج مې وکړو او د بیت الله نه راووتم، څه ګورم چې اوس ګوجره ولاړ دی. هلکه ګوجره ته هغه نه دریاب ته یې ټوپ کړو یم که نه؟ وی دا څنګه راورسېدې؟ وی راځه مړه راځه هلته وی ځان سره یې په مخه که هلکه ال راته وایو ته راځه مړه ال به وروستو وایو چې په مخه یې که اوس دغه نه ووت د حرم شریف نه نو سړک باندې ښه مزېدار موټر ولاړ دی، ډرایور پکې دی. وی خېجه وی دا څه دي؟ وی د قصې کوو که ته خېجه. هغه حاجي صاحب یې ځان سره وخېجو، د مکې نه داسې لږ بار لاړل، هلته ښه مزېداره بنګله وه، ای ته ور دننه شو. هغه حاجي صاحب وی راځه را دننه شي. هلکه خوب وینم که څنګه ګوجر خو نه ګوجر یم که نه کښېنه، ښه میوې او ډوډۍ او خوراکونه یې پرېښودل، ایسیګان لګېدلي دي. هلکه پوی خو مې که که نه دا څه چل دی؟ وی دا موټر هم زما دی.
دا ډرایور هم زما دی دا بنګله هم زما ده نور څه نو وی تا چې دریاب ته ټوپ کړې ویا خو دقسې خدای وویستم او ډایرکټر غوا مې ولشله را باندې خدای مهربانه او د دې ډایرکټر صاحب د سخر د 200 غواګانو د اوښانو د ګډو چیلو پارم دی هغه سخر ته لور الوې پلار ته لور پلار ته چې دغسې یو هلک دریاب نه راوتی و راشه چې په غوانو پک داسې پیږي چې زمونږ هغه غوا خو ورسره ښه بلده را نه لته او نه بل څه پیتې وباسي وی لږې ماله نه رالیږې چې دی ولېږه او د هغه پارم کې ده کم خدمت وکړو هغوی خو په چل سم نه پوهېدل او ده ته وله کمپی ویستل او کومه په طریقه پالنه بعد د ډایرکټر څخه وی چې دا به اوس ما سره تاسو له نه در کوم دلته نه پی تیار وړی دا به ما سره یا لکه زه حج کوم زه دې له نیم راغی زه په مصیبت وړېدم وی صبر کوه حج به کې دا بنګلی را کړې ده دا ډرایور یې را کړی دی دا موټر یې را کړی دی ډبل تنخوا راله مقرر کړې ده او زه صرف د ډایرکټر صاحب د سخر د هغه پارم نگراني کوم ما ولا لیبر مزدور راغوښت بي خو نه پوهېدل د ګیا په چل نه پوهېدل د بوتاوې په چل نه پوهېدل د لش په چل نه پوهېدل د پی و مستو په چل نه پوهېدل ما ولا کاریګر راغوښتي دي او داسې خوشحاله دي چې د زرګونو روپو دروازې د ریالونو آمدن مې دا به ستا به ما چې زما بچي ښه ده وي صبر کوه راکړه نومونه مې ورکړل د هغې ویزې پاسپورټونه تیار شوي دي وي هفته کې دننه به مې که خیر یې ښه ده او بچي هم دلته راورسي حج مې هم وکړه ښه مزېدار عمرې هم کوم دا ګوره لکې تړپي تړپ د بیت الله د خدای طلب د الله طلب چې د الله طلب دې په زړه کې پروت دی نو بشیر جان په سترګو ړوند او معذوره پروس کال دیم خدای به ورته عمرې پې وکړه بې پیسو خدای به ورته په سترګو ړوند دی نابینا دی دلته نه الله مل شو په مکه کې م الله مل شو طوافونه یې مو کړل عمرې یې مو کړه دا یې واپس خدای به رسول د مارونو مال نشته دولت نشته لکه تړپ واچوه